نو د مو پښتانو ډېرې قربانیانې دي دغه ملک دپاره. تاسو چې کومې قربانیانې دي چې کوم وخت نه پاکستان جوړ دی هغه قربانیانو الفاظ د ما سره نشته. تاسو داره قربانیانې دي. الحمدلله مو پښتانه یو نو دا پاکستان شته. دا پاکستان شته نو مو پښتانه یو. دا صفا خبره ده. مو والد صاحب هم په 69 70s کې کراچۍ ته لاړو او بیا مو تقریبا په 82 کې اټول ماشومان کور والا سره بیا کراچۍ کې لاړو. مالته هم سبق لږ ډېر ویلو، مشغوله مالته شروع کړه. لیکن د مو زړه نه د ما د جسم نه خپل کلی د خاټې خوشبو نه لاړه. ډېر وخت نه اوسېږو کراچۍ کې. مو چې کوم خپل فاونډیشن شروع کړی دی، دا کوم کارونه الله تعالی توفیق را کړی دی، مو اټولو نوال په خپل KPK کې دا کارونه شروع کړو. هسپتال هم شروع کړو. یو بو کارونه هم ډېر زیات کړي دي چې د ماشومان شپږ 9 کیلومتر پیدل تلو یوې ماټکې اوبه دپاره. الحمدلله 38 کیلومتر پایپ لاینونه هم ورته واچولو. اوس هغو 2.5-3 لاک خلکو له په کور باندې اوبه میلیږي. دغه نه علاوه ایجوکیشن سبق ډېر زیات ضروری دی جی. اوس وخت بدلیږي او چې وخت بدلیږي وخت سره چې کوم شیونه ښه شیونه وي هغه ښه لګي چې کله بدلیږي. نو تاسو ټول دلې مشران مې ناست یو. زه تاسو کشر یم، ورور هم یم، زوی یم. ما خو مشران نشته دواړه، لیکن تاسو د ما مشران یو. زه خالي دنیا زیات لغونې ګرځېدلی یم. نو وخت سره دا تعلیم ډېر زیات ضروري دی. دا خپل ماشومانو دپاره تعلیم په خېټې باندې کاڼي وتاړو، لیکن خپل ماشومانو له تعلیم لازمي ورکو. چې تعلیم وي مو پښتون سړي نه زیات طاقتور دغه ملک کې بیا څوک هم نشته. مو سره خالي تعلیم نشته. مو ماشومانو سره او خالي دا نه چې زامن سبق وایي، نه، دغه زه سخت خلاف یم. مو الحمدلله الله تعالی زه شکر ادا کوم چې الله مالا 15 لوریانې راکړي دي. الحمدلله روغ صحت سره یې راکړي دي. دغه نه زیات شکر خبره ما دپاره نشته. هغه هم سبق یې. کور نسل کور والا نه چلیږي، سړي نه چلیږي. کور ذمهداریان په کور والا باندې وي، په سړي باندې نه وي. نو زه تاسو نه دا ریکویسټ کوم ایز ا کشر چې تاسو خپل ماشومانو باندې ډېر زیات سبق وایئ.